زه حیران یم چې خدای پاک ته مونږ باندې دا عذاب ولې نه راولې خدای ما خو ټولې بونډریانې کراس کړې ای الله او بل یو دا خواست تاسو ته کوم په ټولو مسلمانانو باندې دا ویډیو ګورئ فرض عین ده چې دا به شیر کوئ ګورئ دا زما استاد ایمان تقاضا ده دا کم په دې کم دین اسلام پسې دا ملنډې کیږي او دا کم مونځ په دې ډانچه پسې چې دا ملنډې کیږي او دا غیر چاپیره دا خلک ورته راټول دی او دا ډول سرنا ورته غږوي ای د الله بنده دا مونځ چې په چا پره شوی دی او دا مونځ چې چا راوړی د هغه د وجې نه خو ته په دنیا کې آباد یې د هغه د وجې نه خو دا دنیا آباده ده سم خیال دی کو چې نبي علیه صلات وسلام ولاړ وی او داسې دا کس الله اکبر داسې ویلی وی او دا نخرې پیښې کولې چونکې زه ګوره بیمار هم یم دا سترګې مې راپړسېدلي او نزله مې ډېره ده خو چې دا ویډیو مې لیدلې یقیني بېګا ما خوب نه دی کړی چې خدای پاکه هسې نه چې عذاب را باندې راولې نو ستا اوس څه خیال دی نبي علیه صلات وسلام ولاړ وی او د دا نخرې پیښې کولې او خواته اوس د خلکو پړقې او دا ډول سرنا وهلې نو زما نبي به څه وي دا هغه مونځ دی چې زه عرش ته تللی ما دا هغه مونځ دی چې د الله جل شانه په دربار کې زه حاضر شوی یم او د الله جل شانه د دربار نه زه راروانېدم او ما له وی چې د الله محبوبه زما محبوبه دا مونځ یو څه خپل امت ته زما د سیړه زما در ته راغلی زما کور ته چې څوک میلمه راشي او خاص میلمه زه خو ویم چې خپلې غوښې وله ورکم د زړه اوس الله جل شانه میلمه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ای محبوبه ته زه زما د در نه دا 5 وخته مونځ 50 منځونو دا منځونه یو څه خپل امت ته پاره نبی علیہ السلام وایي دا هغه منځ دی چې خلک پسې نخرې پیښې کوي دا هغه منځ دی چې نبی علیہ السلام فرمایي زما د سترګو یخوالی په مانځه کې دی دا هغه منځ دی او دا هغه سجدې دي چې دا تندی الله جل شانه ته لګي په دې بس نن خنداګانې کېږي دا هغه منځ دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د خانه کعبه مبارکه مخې ته په سجده باندې پروت و نبی علیہ الصلوۃ والسلام با خانه کعبه مبارک مخې ته په سجده پروت و او دا کاپیران برالل او زما په نبی باندې به لری ورغورځول او هغه سوټه به په ورغورځولې او زما نبی په دې مونځ کې په سجده باندې پروت او فاطمه رضی الله تعالی عنها براله او په خپل به چې دا غورځولې نو په دې مونځ پسې زما د نبی خلک خنداګانې کوي زما ټولو ادارو ته دا خواسته زما د پاکستان د جنډې چې څوک بې حرمتي وکړي په سباله بیا جیل کې زما د پاکستان او زما د ملک د پیسو چې څوک بې حرمتي وکړي په سباله بیا جیل کې نو زه ټولو ادارو ته زما دا خواسته زما د نبی په مونځ پسې خلک نخرې پیښې کوي او داسې ویډیوګانې شیر کېږي او زه بیخي څه کوم نه قسم دی زه حیران شم خدای پاکه چې تا مونږ دا ګیله ولې وکړو تا ته چې خدای پاکه ته به د عذاب په مونږ باندې ولې راوستې سم خیال دی چې عمر رضی الله تعالی عنه ولاړو او داسې خبرې کېدې او زما د نبي په مونځ پسې دا خبرې اترې کېدې او زما د نبي چې کوم مونځ راوړی دی او کم تکلیفونه پې تیر کړي دي او پس خلکو به دې سجدې ته پرېښودو نه سم خیال دی چې عمر رضی الله تعالی عنه ولاړو آیا دوی به دا چل کړی وی آیا سجده کې به داسې دوی ځان ړقولی وی الله جل شانه دې موږ معاف کړي الله جل شانه قرآن کې فرمایي ای خلکو دا خو شاعر الله دی ګوره دې پسې خنداګانې مه کوئ د ایمان نه به خلاص شي نو غرض مې دا دی الله دې به موږ باندې رحم وکړي یقیني کله ناکله ویرېږم خدای پاکه چې ته موږ ته دا ګورې ولې خدای پاکه موږ باندې عذاب را نه شي ای الله ته موږ تباه او برباد نه کړي نو دا مونځ خو دی چې په قیامت کې به د ټولو نه مخکې د دې مانځه باره کې حساب کتاب کېږي که مونځ دې ښه راووتو نو ټول عملونه به دې ښیي دا مونځ خو چې کله فرض شو نو صحابو یو بل له مبارکۍ ورکولې ای خلکو د الله جل شانو د خزانو نه د غوښتلو ذریعه راله لږه مسله به راله او سیټ ته به شو 2 رکعته مونځ به وکړو او الله اکبر د الله نه به یې غوښتې په دې مونځونو خو صحابو خپلې مړې سورلۍ جمدي کړي په دې مونځونو خو به د الله مدد راتلو اوس هم په دې مونځونو 15 وخت
وخت الله جل شانه ته حاضری ده. اوس کو زکات مونږ والو کال کې او پیره ده او حج مونږ والو کال کې او پیره ده او روزه مونږ والو کال کې او پیره ده. دا خدا سي عبادت ته چې رب وای ما ته 15 وخت په دې ورځ کې په سجده باندې پریوزا او نن پاغي پسم خلک خنداګانې کوي. نن هغه هم موتانه پاتې نشو، نن هغه هم زما استاد مسخرو او د ډول او د سرنا زینت سال شو. زما غرض دا دی هر ځای کې چې دا ویډیو شو د کو هر څوک دی الله خو دې ته هدایت نصیب کی او کو هدایت نه الله دې تباہ او برباد کی. او څومره اداري چې دي هغه ټول د زما خواسته جناب د خپل نبی په سنت باندې غیرت ګوره وکي. قانون چې الله مونږ لرا کړی دی الله بران تاسو کوي ګوره ټول به ما او تا ډړې په دغه قبر کې لګاو. زمونږ نور سوسته خدا ویډیو موکړه او تاسو ټول مسلمانانو ته خواسته چې دا شیر کوي د خپل ایمان یو کردار ادا کوي. نور به زموږ څه کار دی، نور هغه اقتدار ولا تویم چې په دې ملک اقتدار دی ګور الله به زنه تاسو کوي. ګوره زما د ملک بجدي سوکوږي ډایرک معنی ولې بالکل صحیح خبره ده. خو جناب په دې باندې هم له غیرت پکار دی. دا خو بدن یو سبابل او زما د نبی په طریقو بس د خلک کنزل کوي او نخري پیخي دی پس کوي او ډول سرنا او په مازه کې دی غړيږي. زه خو چې ویم الله اکبر نو الله جل شانه ما ته ګوري. زه خو چې مون شروع کوم او ما قسم وخور چې ما د الله سره خبرې وکړې نو زه هانس کېږم نه، بالکل د الله سره مې خبرې وکړې. د ټولو نه نزدېکت خو زما په سجده کې د رب سره کېږي. زما خو ټولو نه ښه خبرې دا په مونځ کې کېږي او نن زما هغه مونځ د میډیا مخې ته راځي. ایا مسلمان یې کوي، کو مسلمان نه کوي نو ولې څوک ته دا او خنداګانې کوي. الله دې بس موږ معاف کیږي. ټولو ته مهرباني وکړي خواسته چې دا ویډیو هر یو ګوري هر یو شیر کوي چې دې ټولو خلکو ته پته ولګي چې دا مسلمانان په دین اسلام باندې غیرت کوي. ایو بیا بیا چې څومره زمونږ ادارې دي جناب دا خلک منې کوي جی دا خلک منې کوي. دا زموږ په دین اسلام پورې ډېرې خنداګانې کوي، ډېرې ملنډې ورپورې کوي او دا مونځ خو الله اکبر کبیره په دې خو ډېر سرونه د تن نه جدا شوي دي جي. په دې خو پلار او زوی ولاړ دي، په دې خو ابوبکر رضی الله عنه د خپل کلي نه وتی دی چې په مانځه به ودرېد. په دې خو زما د نبي چې به الله اکبر وي نو په خپو کې به پړسوب ولګېد. عایشه صاحبه وی ډېر به په نبي علیه السلام باندې خفه شوم چېرته په چا نه یم خفه شوی. خو چې کله به زما نبي مونځ ته ودرېدو او خپو ته به مې وله وکتل نو په خپو کې به پړسوب پیدا شو. بس الله دې موږ معاف کیږي.